په دې ورځ مې ویلو چې خودکشي کوم. په دې ورځ وته ما ته پرې تمانچه بیا سکے خو ما ته نور څه ونه وي خو دا وراره ورته ډېر ګران دی دی ځان ته رانږدې کړو وایي سنانه نن زما ستا اخرنی ملاقات دی. دې وراره ته ویل او دې وراره ته وي دی دا یو بل لمسولې دی کور کې داسې بیبي داجي خو ډېر خوږي نو داسې تا ته یا بیبي ته څه نه ویلي چې ما ته دا ټینشن دی؟ موږ ته نه دی ویلي جي هېڅ هم نه دی ویلي غږ هم نه دی کړی جي بلکل خدای پاکه ډېر زیات وکړېدم او پاک پروردګاره دستانه د خپلو ټولو غلطیانو معافي غواړم ربه ته ما معاف کړې. زما ټول خلکو ته دا پیغام دی چې د ده په دې ویډیوګانو باندې سندرې او د جنکو د تصویران نه ورکوي. موږ زړه ډېر دردېدلی دی دا ویډیوګان دې نورې ختمې کړي. زما ټولو خلکو ته دا پیغام دی چې خپلو بچو له ښه تربیت ورکوي. که ما چېرته د له ښه تربیت در ما دې نادانۍ ته نه وی پرېښی زما بچی به نن نه تللی. زما بچی ډېر نادان و. او دا د په خوښه کړې وه؟ دا دې په خپله خوښه کړې وه. هغې راغلې وه مرګ له؟ هغه خوا کې راغلې وه او په خپله اجینۍ نه ده راغلې له. نکاح یې نه وه شوې صرف کویدن شوې نکاح یې نه وه شوې کویدن شوې وه. خوا کې وه نور خاندان خپل خلک یې ټول راغلي وو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجید ته مرګرا چکدره ورسک کې د نن نه شپږو ورځې مخکې چې کم ماشوم خودکشي کړې وه راغلی جي د هغې غمزده خاندان سره به خبرې اترې کوو چې دا واقع څنګه مخې ته راغله. عدنان خودکشي وکړه په هغه ویډیو کلیپ کې وایي چې خودکشي حرامه ده او الله دې ماته معرفت نصیب کی الله دې زما ګناونه معاف کی. بیا هم کومه حیران پدې ما چې د ځوانۍ د یو داسې جوش چې پای کې په عشق محبت کې سړی داسې حد ته ورسي چې هغه پلار هغه مور چا چې دومره سختې تکلیفات تیر کړي او د الله نه سوالونه کړي چې خدایا اولاد راکې نر او بیا هغه ځوانۍ ته رسي د مور او پلار ته ډېر خواهشاتي تمنای داغي خواهشات چې بچی له به واده کومه او بیا هغه یو داسې لاره اختیار کی چې هغه خودکشي وکړي. مور او پلار په ژوندانه ژوندي د پلار ملا ماته شي د مور زړه سوری شي. یقینا د ټولو کتونکو ته به زه ووایم چې د بچو په پالنه کې ډېر خیال کوئ. ماشوم ته د موبایل د ټولو نه اول اجازت مه ورکوئ. رور راته وی چې د ټیک ټاکرو ویډیوګانې به کولې او کله کله به خپه و کله به خوشحاله و خو خفګان دې حد ته لاړو چې پکې د ژوند نه تیر شو. خودکشي وکړه هغه مور او پلار ته مو نه کتل هغه ورونو خویندو ته مو نه کتل خاندان ته مو نه کتل چې زما د دې غلطۍ نه پس به د هغې ژوند څنګه د هغه پلار ژوند به څنګه د هغه مور ژوند به څنګه تېرېږي چې بچی داسې حرکت وکړي راغلی جي د هغې د والد صاحب سره به خبرې اترې کوو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه یې کاکا؟ خیر دی جي خیر دی. عدنان ستا بچی و؟ او زما بچی و جي. نن څومه ورځ ده؟ نن یې اوومه ورځ ده جي چې مړ شو. تاسې څه وجه راغله؟ دا جي ښه برابر و داسې دماغي حالات هم داسې سیټ و ښه برابر و داسې دونه دغه نه و که نه ځکه چې خپله کار مار به کوو مزدوري مزدوري به کوله او مزدوري به کوله چې بس خپل ټکه ټوکه کار مار به کوو کور ته به راغی ښه به موږ ته به ویل خو سلام به رامنې واچوي خوشحاله ګزوي او داسې ګزوي او ښه موږ له به ډاډ راکوو جي ډاډ به درکوو ډاډ به راکوو جي پلار مه خفه کېږئ بس جي دغه د الله د طرفه یو هغه دا خوش کوي چې دا خبرې موږ ته به هم کولې دا حرامه ده دا چې ته څوک ونه کړي که نه دا ټکه ټوکه ټولې خبرې اترې به کولی جي. دا خلک ویډیوګانو کې وایي چې د عشق و مینه کې دا کار وکړو دا خو لکه دا خلک وایي دا خو لکه د خلکو پسې دا دغه جوړه کړې ده خو نور چې لکه موږ کومه ماشومه کړې وه که نه دله نو هغه د په خوښه هم شوي او بیا د هغې د طرفه څه وم نه د واده کړو کو کویدنې کړې وه؟ ته چې کویدنې کړې وه جي
کویدنې کړې وه کویدنې کړې وه چې کویدنې او د هغه طرفه څه نو خبره هغه طرفه څه نه و جي موږ ځکه چې هغې موږ معلومات وکړو لکه دا یو بل ورته استعانیانې کړې وې که نه دی هلک ته عدنان ته دی عدنان ته چې یاره دا جینۍ تاله لکه نه درکوي او تاله داسې او پلان کې او ډینګري او دی زه به دا جینۍ چې ما را نه کړم زه به ځان مړ کړم او دا غمازیانو لمسولی و دا د خلکو دی دا یو بل لمسولی دی کور کې داسې بیبي داجي خو ډېر خوږي نو داسې تا ته یا بیبي ته څه نه ویلي چې ما ته دا ټینشن دی موږ ته نه دی ویلي جي هېڅ هم نه دی ویلي غږ هم نه دی کړی جي بالکل موږ ته نه دی ویلي موږ ته چې ویلي موږ به بیا پوه شوي چې یاره تاسو سر کومه مسله کې ټینشن دی چې موږ هغه مسله حل کړو تاله او دا څه ټیم دا واقعه مخې له راله ده چې خودکشي وکړه دا دته د مازدیګرو د بانک نه لکه دا خبره کو لکه داسې د 2 بجو نه شروع کړې وه کو دا منډه رامنډې به وایي کو لکه دی به روزانه داسې ګرځېدو که نه یو ورځ به پمپ کې یو ورځ به چوټي ودرېدو یو شپه یو ورځ به په پمپ کې چوټي خپل ډیوټي کوله او بیا به دا یو شپه او یو ورځ به د کور کې وځي یو ورځ شپه به بیا په کور کې آرام کول آرام به کوي په دغه ورځ د چوټي وه دغه ورځ باندې د چوټي وځي او دا څه ټیم تاسو ته چې پته ولګېده چې عدنان داسې غلطي وکړه دا تقریبا داسې د ماسخوتن د بانکونه چې وایي که نه په دغه ټیم کې دا کار شوی دی د کور سره خواوشه کې چرته لري دا دلته شوی دی زموږ د کور شنې سره دغه ته یو غنمو کې ته په کور کې وې او کور هم بالکل کور هم جي ډزه مو اورېدلی و ډزه مو اورېده د ډز سره بیا یو چغه مو والی شوه هغه ټیم خو تاسو ته پته نه و چې دا عدنان دی موږ ته دا پته نه و چې دا عدنان دی خو موږ لکه تکولي داسې منډه کړه یاره دا څه چل شو دا ډز کوم تاسو په ډز راووتې چې چغه ده او ډز دی څه ډز دی او چغه ده شي چې کله ورغلی نو بیا د خپل زوی ولیدو جي زه ورته وم نه رسېدم جي بیا دلته زما وراره راغی دا زوی مې راغی مشر دوی چوت کو جوړ کو چې څنګه رسېدم یو ځل ته لکه ما زه درز وکړ په خبرو زه په ځان په شپه وځي یو زه دې بیا خبر شو چې عدنان داسې حرکت کړی عدنان دا چل کړی دی جي نو بس زه خو پریشان وم بیا په خپل حال کې نه وم بیا نور رونو وړی خپل کور ته و دا څوم نمبر پرونو خویندو کې دا دریم نمبر و جي نور څو زامن دي نور 2 زامن دي نور جي 2 زامن غټو او 2 کشتي 2 کشتي د دنه مشران 2 دي دنه مشران 2 دي جي او د واده تیارې شروع د واده لکه تیارې موږ شروع کړو جي کمرې ځان ته جوړ کړو خپل جوړ کړی دا جي او بس دا پیسې ورولې دا ټکټو په خپل کول په کې هر څه په خپل کول په خپل ګیټون والا لداس صحیح ورکوم ګیټ والا پر واستي و وسه په دغه ورځ باندې ګیټ والا امر واستي وای چاته خدا په کوم ورځ چې دا حرکت کولو شاباشي لکه دوه هغه تم سره خبره تریم کړی دي چې الله دې تاسو له صبر درکې ځکه دا اولاد درد چې دی نو دا ډېر ظالم درد دی ډېر ظالم درد دی جی والله دې تاسو له صبر درکې مورکېلم یورونو بایګانو لم والله دې داغه اخرت خسته کی ځکه غلطي کړې د خودکشي آرام ده جی هغه ویډیو کې د پخپل ویلم دی یقینا چې د پویم لرله چې ویډیو کې د دام ویل چې خودکشي آرام ده او بیا هم کوم د دین مخ کې مو د داسې حرکت کړو د خودکشي او مخ کې یو پیر د هغه ګولې خړلې وی جی هغه څنګه غولې دي هغه وانت هغه خړ د تقریبا سو یاره دینه څه درې کال مخکې دا کړی دا هغه وخت کې نه خزه کړی و لا هغه وخت خزه نه وکړي جی لا هغه وخت کې ورته څه تکلیف و نو بس ما مو چې هغه دغه وخت کې خزه نه وکړي دا خزه کو دا قمن دی سی وکالو شو جی چې او دا د پخوخه کړی و دا د پخپل خوخه کړی و هغه راغلی و مرګله هغه مو خوخه راغلی و او پخپل اجنې نه راغلی لا نکاح نه وشو صرف کویدن شو نکاح نه وشو جی کویدن شو خوخه و نور خاندان خپل خلک ټول راغلی او جی السلام علیکم وعلیکم السلام بابو څنګه یې خیر ضروري عدنان څه شو عدنان د څه ته لاړ چې واپس نه راځي دا ولې داسې څه وجه وه چې عدنان دومره غټ اقدام اوچت کو چې مرګ خپله خودکشي وکړه څه وجه وه د دماغو معمولی شان پر خو مخه په نن خبره باندې خودکشي ته جوړېدو 2 ځله مسالم کړی و یو ځل ځان ته زندیم ور کړی و دا غې نه خدای بچ کو دې ګولې نه بداغه مقرر و ګاډو پوی نه شو په دغه ورځ تا سره ملاو شو کور کې په کوم ورځ چې ځان وجلو او د کمرې راوړې په گاډۍ کې وای مور وای زه د خپل کوټې بلې جوړم وای ګیټ لمم سای ورکړه ګیټ جوړوم
ما ورته بیا موږ خو غریبانان یو زموږ څه خو پیسې نشته نو ګېټونه ته به څه جوړی ما په قرضو پیسې راغستې زه ګېټ جوړوم بیا بار ته وته بیا چې راغلې تمانچې راوړې وه ما یې په دې څه کې وایي هسې مې د مرګري نه راوړې ده بیا چې وته یې بیا ما نه دی لیدلی بیا تاسو لاش ولیدلو چې ډز وشو چغه یې وواله ما رامنډې کړې ما دوی ته وی عدنان کسه ځان ویشتو زه بیا نه یم رسېدلې بیا ولې د تره زوی را رسېدلی دی داسې څه ګیلې درته نه وه کړې چې مورې په زړه مې دا غم دی ما ته هېڅ ګیله م نه وه کړې سر یې راته څه ویلي ما ته هېڅ هم نه ویلي چې د ما ته ویلي وی نو ما به په خپله غریبۍ کې د هر خواهش پوره کړی وی ما ته سره غږ نه دی کړی او دا جینۍ مو له خپلو کې کړې وه که پردو کې فرضه مې وله کړې وه د هغې د طرفه خو څه خفګان نه و راغلی نه هېڅ هم نه و راغلي زما خور دلته راغلې وه که تاسو ما ته ویلې ما په زړو جامو کې دله راوستې وې هغوی د طرفه هېڅ مسله نه وه د ده دماغي بیماري وه دا چې لږ معمولي خفګان تا چا به ورته تیزه خبره نه شوه کولی معمولي خفګان به وله رالی بس بیا به یې دقه نخرې کولې په دې ورځ مونږ وی داسې ګپ لګئ د مخکې م څو ځله دا چل کړی دی خو داسې ګپ لګئ د دې نه مخکې هم دا حرکت کړی و د دې نه مخکې م تمانچه راوړې وه سرګټ یې څکلی و زه ورته قار شوم ما یې زوی ته د سرګټ ولې څکي دا عمر ستا د سرګټ د څکلو نه دی د تمانچه راواغسته په ځان یې کېښوده چې ما دې تمانچه اغسته هغه وډزېده په دې دیوال کې سوری شوی دی مخکې هم داسې حرکت کړی او مخکې م کړی او په دې ورځ هم ویلي چې خودکشي کوم په دې ورځ ورته ما ته په دې تمانچه بیا سکې خو ما ته نور څه ونه وي خو دا وراره ورته ډېر ګران دی دی ځان ته رانږدې کړو وایي سنانه نن زما او ستا اخرنی ملاقات دی دې وراره ته یې ویل او دې وراره ته یې وي دی نور څه نه دي ویلي د هغې نه پسې ځان مړ کو د هغې نه پس ماسخوتن دې ماښام ووتو ما یې دې مشر ورور ته وی عدنان بار ته ووتو ما یې وځه پسې چې ده وله غږ ورکړو وایي زه پروګرام له ځم راځم چې ووتو نور کله به دی د شپې په 12 بجې راتلو په دغه شپه په 8 بجې راغلی دی په دغه شپه په دې کومه شپې چې دا کومه شپه چې د اذان شتو په دغه شپه په 8 بجې راغلی د 11 بجې راغلی نو تاسو سره دلته کور کې وو نه خو چې دا ډز وشو چغه ووالی شوه چې مونږ رامنډې کړې نو هغه د پلار یې ما ته وایي ډزې کېږي هر څوک په ډزې کوي ته به څه وایې چې دا زما زوی دی څه خو ما غږ د دا اورېدلی و چې د غټه چغه وواله نو ما ته پته ولګېد چې عدنان دی دلته کور سره نږدې دا ځان وجلی و دغه ځای کې نږدې ډز کړی دی په ځان نږدې وجلی ورکې ډېر خلک د ګوري د کومو خلکو چې داسې بچي نو څه نصیحت ورته کې زما ټولو خلکو ته دا پیغام دی چې خپلو بچو له ښه تربیت ورکوي که ما چېرته د له ښه تربیت در ما دې نادانۍ ته نه وی پرېښی زما بچی به نن نه تلې زما بچی ډېر نادان و ورکې الله دې تاسو له زړه صبر درکړي ځکه د بچي درد ډېر سیوایي الله دې ستاسو په زړونو ورحمېږي او الله دې تاسو له زړه صبر درکړي او د هغه دې الله آخرت ښایسته کړي ځکه خودکشي کړې خودکشي په اسلام کې حرامه دی ویډیو کې خپله ویلیم دي چې کله د حرکت کولو چې خودکشي حرامه ده الله دې تاسو له زړه صبر درکړي امین زما ټول خلکو ته دا پیغام دی چې د ده په دې ویډیوګانو باندې سندرې او د جنکو د تصویران نه ورکوي موږ زړه ډېر دردېدلی دی دا ویډیوګان دې نورې ختمې کړي السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو یو جهان مننه چې لا دونه په دې باران کې زمونږ دغه له رالی الله م ښه ساته ستاسو ورور عدنان او جي زمونږ ورور ته مشر ورور یې جي زه یې مشر ورور یم ته په موقع وې چې داسې یادې سره راله او زه کور وم بس ده چې دا ډزې کړي وې نو 2 ډزې کړي وو او د هغه سره بې انتهایي غټه چغه والې وه د ډز سره د ډز سره چغه والې وه نو د هغه چغې سره راله اول زما تره زوی و هغه ورسېدو بیا پسې زه ورسېدم دا چې څنګه هغه اوچت کړو نو لکه دا اخرین سلګۍ والې 2 سلګۍ والې وه ده کې بیا څه نه و دې کې نه مونږ مړی وړی هسپتال ته چې مونږ وړو نو دته چې کله دا کرنټونه او دا دغه سټارټ کړه نو هغې کې څه نه و بس بیا غله زه نه وتړ بیا دا چې دی دا بیا مونږ کور ته هم نه دی راوړی دا شپه وه لکه مونږ دلته کې کور کې ښځې چغې او ژړاګانې او دغه کوي نو دا بیا زمونږ د کم پم کې چې دا و د دغې نایک دیره وه دا بیا مونږ دیرې ته وړی نو هلته کې پروت بیا دا ټول خلک ورته ناست نو بیا تقریبا دا سر د بانګونه چې ووي نو دا بیا مونږ کور ته راوړو بیا مور ولیدو د مور په لسې دي
نو ډیر زیات دغه دی بس دا کمرې له څوک نشي ورتلی یا زه یا زما بل رور له مور می دغه کپړو ته هغه نشي کتی بس جاړي دغه لکه د کم بلوز چې زما د پلار اچوي دا د استاد هغه و. دغه دا د عدنان بلوز دی. دا د عدنان بلوز دی نو دا لکه نشي برداشت کولی بس چې هغه ورته ګوري بس جاړي او جړاګانې او دا دغه کوي زه مونږ ورته خیر دی خو لکه زموږ خو ځان له دونه دغه نه دی مونږ ورته هم زړه نه شو ټینګولی جو هغه هم جاړي او بس مونږ سره هم دغه کېږو بس دا الله طرف بس یو امتحان تاسو خو به ویلي خفګان ته مشرور تا ته یا کور کې مور ته خور ته تر ته چاچی ته چې ماته دا تکلیف ته نه لکه داسې نه به ما ته سوي نه به د پلار ته سوي لکه بار ملګرو سره به کېناستو لکه هغو ته به هم لکه داسې خاص څه نه وي ټیک ټاک به جوړولې نو لکه مونږ به ټیک ټاک باندې پوهېدو نو ما ورته چې لکه یو ورځ ورته وویم یادنان مې ته د غم د ټیک ټاک جوړی ولي د یو نه بس وی بس اسې زما به زړه غم دی مې تا ته څه غم دی تا ته څه پیسو مسلې یا ووایه چې یاره پیسې دي مونږ دله چا نه راواخلو درکو درله یا د تنبل څه مسلې نو د ماتې چې نه د یس مسله راته نشته خو هسې به زړه مې لږ غم شانتي دی نور به سوي نه چې نه لکه نور به سم نه وي لکه دا کوم جینیم چې ولا کړو دي سره خو خفګان نور راغلی نه د سره لکه هغه د سیم نو سره په موبایل د سره رابطه کړې ده یو سره نه دي سی بل شه لکه هغه لکه موبایل د رابطه هغه نه منلې کنه لکه په دغه وجم د نه شي تاسو څه پته نه لګي چې ولې دې نو به خبره لاړه چې ځان پکې مړکو نو دا بس الله طرف لکه دغه نه دغه شو لکه د مخکم د تمانچه راوړې نو کوم د صفته چر دا بزن دا کې خو لکه مخکم هم د تمانچه د اسلحه راوړه نو شوق به سره لکه ډیر زیات نو په دغه ورځ باندې د په ماسپخین کې صرف په کور کې دوه ډزه وکړه وی چې زه تمانچه تمانچه ګورم چې څنګه د خپل وا جی د خپل وا تمانچه خپل وا لکه خو کور ته نه راوړ اوس دام نشو ویل چې را خپل په پیسو یې غست راوړی نو د سر کور کې تمانچه نه و دغه ورځ راوړی و او هغه مو سره مونږ نه ولیدلی او تمانچه راوړه خلکو ته غست و بیا به دا چرته تلې دي بیا بل راوړی نو بیا کور تم نه دی راغلی بیا سیده تلې غرته تلې تمانچه چې راوړم دی غرته لاړ او د غرته لاړ نو دا تمامي مزه سره زما د ماتې نه تر سره مزه او تاسو کور کې نه مثلا ملګری مو خپل مسکي غب شپ لګو پروګرام لزو مې سیده تاسو ملګری مې غب نشم خرابوله دولاړه بس تقریبا د مسعودن د جمع وسیله وشوه په دې کې نه سره کوم شپې چې ځان په دې کوم شپې چې دا باندې وکړه چې ما سمرګری دي په دې کوم شپې چې اذان وشتو نو بدغه بس مسعودن د بانګونه چوي نو زموږ د کور چني شاته په دې کې نه ساپی ډزې شو او دا خود د بیا په دې خیال مې د اذان نه شته غد لکه دا مطلب و چې زبا د سې ځان لولم چې زبا بچ شمه خو لکه افسوس دا چې په کوم ځای کړو دې نوم به غټي مې لګیدل په دې ځای ته ګولې وته یو ډز ځای کړو یو لکه په یو لګیدل په دې ځای کې لګیدل او دا بل دس چې نو دا هوایي شو دا وای شو لکه بل خبره ده چې اوس لکه خلک را لګي د لایک فالو د پاره څوک د پردی جنې تصویر راخلی هغه سر لګي چې د دې جنې د پاره د ځان وجل دي نو د سیس دغه نشته چې جنې د پاره خپل یو الګ ته هغه په یو ملک دی لکه وای چې یار دا زما رور دی دغه دی زه دغه لپاره د ځان وشته دی او د تمای چې دلته کې راشه نو دا د روغ دی سیده زمونږ نه چا خبر زمون په کراچۍ کې څوک نشته نمرونه شته زما شر یم بیا را پسې بل دی دریم نمبر دغه دی نو دا خلک راځي او سره خنداګانې دغه کوي نو پلیز مهرباني وکړئ چې دا د چې د سکور کې مراتل شي په زور سره ځان ته دغه کوي نو مهرباني وکړئ چې دا خبري او خپل لایک او فالو لپاره خپل زندگی ما بربادوي کاکا تخپل سر روزګار کې بس جیا سي دیاړي مېړي چته کوم دیاړي کې کور خپل لګه د کرے کور کوم خپل له خیر خپل دا کور خپل دی جیا کچا دی کو پوخ دی کچا دی جی کچا کور دی ها کچا د سو ستا موبایل نمبر شته بابا ما څنګه بلی چې دی زوی سوي دی دوه بلاغه موبایل باندې هم نه پويګم نه پويګم ستا موبایل نمبر شته او شته دی تاسو 0317 47 977 59 0317 47 977 59 قدرمنو دا د دې د موبایل نمبر د کاکا وی چې اوسم د اړي مزدوري کوم ځکه یو خوا د غربت سپېړو وخل دی بل خوا د کوم بچی چې ارمانونه قتل د چا بغاړې چې سیره قتل نو هغه یو داسې غږ आवाज په دیو کو چې خودکشي وکړلو د دنیا نه لاړ والله د آخرت خسته کی کم خلک د دې سره ودرېدل غواړي نو غریبانان دي د روزه میاش هم را روانه ده خپل زکات خیرات دا مستحق دی ورکول شي بل روروي چې زیات تر خلک په ټیک ټاک او د جنې تصویرو لګي او څوک چې زما رور دي نو دا دروغ دي
دای مشر رور دی او دای پلار دی نو داسې قسمه ویډیوګانې په دې مکوي چې دا څه کار نه دی شوی الله دې په نوم مسلمان د خودکشۍ نه وساتي چې داسې په یو کور هم داسې غم را نشي ځکه نن که پلار ته وګورې نو په ظاهر هغه ژوندی دی خو ملا تیرې مات شو په زړه زخم لري دغسې دا ورور هم وایي چې کور کې کوټې ته ګورو خو وردننه کېدی نه شو چې په دغه خپل ماشومتوب کې مزدوري کوله او ځان ته کوټه جوړوله چې واده به کوم هغه زوی لاړلو نن د خاورو د سلي لاندې پروت دی او په یو داسې مرګ لاړو چې الله دې په نوم مسلمانو ساتي ستاسو دا نمبر ما ورکو تاسو هم وي کوشش کوئ داسې پراډیان دي چې هغې به تاسو ته کېدی شي کال وکړي او درته دا م وایي چې یاره شاهد خان یم یا د هغه د ټیم کس یم او تاسو له مې پیسې کړي دي دومره پیسې راولېږي نن سبا دا یو فراډ او دوکه چلیږي اکثر د غریبانان په دغه طریقه دوکه کی چیرې موږ تاسو ته پیسې کړي 60 لکه 13 لکه 50 لکه او ته دومره پیسې راولې دا به تا درشي د دې نه لږ احتیاط وکړې چې تا نه چا پیسې وغوښتي چې ما دله پیسې کړي دي نو داسې قسمه پوه شي چې دا فراډ او دوکه دی بل کتونکو زه به دا ویم عدنان خو لاړو د خاورو ډېر پې جوړ شو خو دلته مور دلته پلار دلته ورونه دلته خاندان نن هم د هغه په غم کې جړا کوي ځکه د بچي در ډېر سخت وي او بیا داسې یو ځوان کم چې زلمیتوب ته رسي 15 کلن 14 کلن عمر کې چې هغه خودکشي وکړي نو په هغې ټوله دنیا خفئ ځکه د ځوانۍ مرګ و ناپوهه و په منځ کې رور او مور او پلار وایي چې اسم نو جینۍ م ورته کړې وه ښه د خوشحالو سره مو کړی وه څه خفګان پکې نو خو په منځ کې غمازیان و هغه ماشوم و قمقل و چا به ورته ویلي چې جینۍ نه درکوي یا څه مسلې دي نو هغه برداشت ونه کو حقیقت ته ځان ونه رسورالی او د تمانچې نه کار واغستو ناپوهي وه چې په ځان یې ډز وکړو یقینا هغه به مړه کې دا ویلي چې زه دا به ما مړه کوي نو خدا اسلحه د چا سره لوبې نه کوي نو غریب یوه چغه شو د یوې چغې سره عدنان لاړو الله دې د دې غمزده کورنۍ ته صبر ورکړي او الله دې هغه ته دغه منزل اسان کړي د دې سره ما شهید خان شهید ته اجازت راکړي د الله په امان